الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. محترم علماء کرام، د لرې او د نږدې نه راتلونکو مسلمانانو ورونو، نن که بعضې خلک تاسو ته په نظر راځي چې دا شیخ الحدیث دی، دا شیخ القرآن دی، یا دنیوي لحاظ سره په یوه غټه مرتبه او عهده باندې دی، نو دا دغسې نه دی راغلی چې دغسې مور نه پیدا او شیخ الحدیث او شیخ القرآن یو غټ عالم، یو غټ خطیب او مقرر یا د یو غټ عهده باندې فایز و، نه بلکې دی چې کله پیدا شو نو دی وړوکی و، ماشوم و، د ده تربیت کېده، تربیت د ده په دې طریقې باندې وشو چې دی لاړ او د غټې مرتبې ته او درجې ته ورسېد. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایل انا لکم مثل الوالد لولده، زه ستاسو دپاره داسې یم لکه پلار د خپل بچي دپاره. اعلمکم دینکم، تاسو ته ستاسو دین خیم چې په هغې باندې تاسو اوچتې درجې ته رسئ، په هغې باندې تاسو الله ته رسئ. دغه زموږ دپاره یو درس او یو سبق دی چې موږ هم خپل اولاد، خپل کشران هغه پوهه کړو. موږ ته د دین اسلام په ذریعې باندې دا خبره زموږ په فرایضو او په لوازماتو کې ده. موږ ته دا حکم دی چې کله وړوکی پیدا شي نو ښکلی نوم وله کېدی، اسلامي نوم وله کېدی چې د هغې معنی هم صحیح، نوم هم صحیح. د ده په اول کې ابتدا کې په غوږ کې کلمه د توحید ویل چې هغه بانګ دی، الله اکبر الله اکبر، دغه الفاظ د هغه په غوږونو کې اچولی. بیا کله چې دی لږ لوی شي او د خبرو قابل کیږي نو د ټولو نه اول ورته د الله نوم ور یاد کوي. بیا په صحیح طریقې باندې د تربیت کوي چې د تربیت په صحیح طریقې باندې وشو نو دی چې روان دی نو دی په مخ په وړاندې باندې روان دی. که د تربیت ونه شو نو دی دقسې پاتې شو، په جهالت کې پاتې شو او په تیارو کې پاتې شو چې دی مخې ته بیا هېڅ ترقي نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم موږ ته وکړو کله چې وړوکی 7 کالو ته ورسي هغه ته د مانځه حکم کوئ، ولې لمونځ هغه زموږ په اسلام کې په دین کې د ټولو نه غټ اهم رکن دی. تاسو به د تبلیغي حضراتو نه اورېدلي، هغه وایي کله چې موږ کلمه ووایې موږ باید د الله رب العزت ټول احکام پرست شو، په هغې کې اولنی حکم د مانځه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چا چې منځ قائم کو نو د دین قائم کو، او چا چې منځ پرېښودو نو د دین ونړاو. دارنګې څوک چې منځ قائموي د مانځه خیال ساتي نو دی به نور دین هم قائموي، او کله چې د مانځه ضایع کوونکی دی فهو لما سواها اضیع، دی به د دې نه علاوه نور څه چې د هغې به زیات ضایع کوونکی.
کله چې د تربیت په صحیح طریقې باندې کیږي د په مانځه باندې عادت کړی شو د په دینی کارونو باندې عادت کړی شو د په ذهن کې دا خبره کې خو دی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل معاذ رضی الله تعالی عنہ ته لا تشرک بالله وان قتلت او حرقت کته قتل کړی شوی او کته اوس وزولې شوی خدا الله سره به شریک نه جوړه مطلب دا چې ځان کلک کا ځان مضبوط کا په یو خبره باندې کوم چې حق دا پاغي باندې ودرېګا دا سینا چې کله د یو سره او کله د بل سره کله یو طرف ته ټوپونه وهي او کله بل طرف ته او دغه خبره مونږ ته قران کریم کې په سورته غاشیه کې چې کله د سیاست خبره کوي نو د دې انسان د پاره پکار دادي چې د داسې کلک او مضبوطی لکه څنګه چې غر مضبوط ته د عزائم دی اوچتی لکه څنګه چې اسمان اوچت ته پد کې دی عاجزی او تواضع لکه څنګه چې په اوخ کې تواضع او عاجزی دا دارنګه د پسړه کې هر صبر راضی هر صبر زئیږي داسې نه چې په وړ کې خبره باندې ده داسې لکه مرچکه چې په ورته په خله کې واچي نه نه د سړه به دومره فراخي که هر قسمه خبر وته کې نو دی با پاغي باندې غوسه کیږي نه هر خبره به پاغي کې زئیږي لکه څنګه چې اسمکه ده پاغي کې هر شی زئیږي مونږ ته دا یو درس یو سبق دی کله چې تربیت صحیح شوه ده دغه تربیت هغه مونږه ټول محتاج یو زمونږه کشرانو ته دا دعوت ته دا درخواست ته په کلک باندې ودرېږي په حق باندې ودرېږي هواګانې کرازي د هر طرف ناراضي چې د هغه هواګانو د هغه سلو سره زمونږه د غرزیدو زمونږه د تلو خبره نه وي مونږه په دین باندې کلک ولاړ یو مونږه لوس کړل او دا یو ویلې چې مونږه په اشاعت کیو زمونږه مرګ بم په اشاعت کی او زمونږه ژوند بم په اشاعت کی نو چې کله دا خبره ده نو مونږ به د دین اخوا دی خوا کیګو نه په دې باندې کلک به ولاړ یو مونږ دی الله رب العزت ته مونږ لا په دې باندې استقامت نصیب کی استقامت د ټولو نه غټ شه ده لکه زمونږه په وخت باندې اورو چې الاستقامت خیر من الف کرامت استقامت د زرو کرامتون نه بهتر ده ما چې کوم آیات ولسته پای کې هم دا خبره وا لقمان حکیم ده هغه خپل زویلا تربیت ور کوي نو اول نه خبره ده دی کوي لا تشرک بالله دا الله سره به شریک نه جوړه دا الله سره به هیڅ شی نه شریکه ولی شرک ان الشرك لظلم عظیم شرک ډیر غټ ظلم ده زمونږه په یو خبره باندې ودرېدل دا موږ له پکار دي دا سینا چې موږ کله یو سره زو کله بل سره زو هم په دقیق باندې زه خپل خبره ختموم دغه کله کواله دا زمونږه پکار دی زمونږه د کشرانو تربیت هغه په دې طریقې باندې وشي چې موږ قرآن او سنت سره د دې سره هر وخت به ولاړ یو موږ د اشاعت سره چې کم فارم ډک کړل موږ د دې سره کم لوز کړل په دغه لوز باندې به موږ یو تر مرګ پورې الله رب العزت ته موږ لا په دې باندې د ساتنه او د ودرېدو د استقامت توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین